نبی له صلوات والسلام خسرو پرویز د ایران بادشاہ کسرا د هغه په نوم باندې خپل نامه مبارک خپل خط مبارک لیکلی دی. هغه خط کې د الفاظ دی ویم: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظیم فارس سلام علی من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ادعوك بدعاية الله عز وجل فاني انا رسول الله الى الناس كلهم لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د جانب د محمد نه دی چې د الله را لېږلی شوی رښتینی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم په طرف د کسرا چې د فارس بادشاہ دی. سلام دی په هغه کس باندې چې د هدایت تابعداري وکړه او که د هدایت تابعداري ونه کړه په هغه سلام نه دی. د الله پر رسول ایمان راوړه، گواهی ورکړه چې د الله نه سوا هیڅوک د عبادت لایق نشته دی، هغه ایک یو دی، د هغه هیڅوک هیڅ شریک نشته. محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. زه تا ته د الله جل جلاله د حکم مطابق د هغه د دین دعوت درکوم. زه د الله رسول یم، تمام خلکو ته رالېږلی شوی یم دې دپاره چې خلک ویروم، خبردار کړم. هغه کس خبردار کړم ویروم چې د هغه زړه ژوندی او چې پوره شي د الله حجت د الله د طرف نه غاړه خلاصه شي په کافرو باندې. اسلام راوړه سلامت به اوسېږي او که مخ دې واړو د تمامو مجوسو ګناه به پتا باندې وي. دا خط رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکو او هغه ویلېږلو. کسرا ته د نبی علیه صلات وسلام خط ورسېدو. دغه بیان دا خط چې کله وکتو بس لمبه شو. د نبی علیه صلات وسلام خط مبارک ریخه کړو، نعوذ بالله، لمبه شو او ډېر په غرور کې او په تکبر کې وایي دا کس ما ته دا خط لیکي چې په ما ایمان راوړه، دی خو زما غلام دی. الغیاظ بالله. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د هغه ځای نه را روان شو او نبی علیه صلات وسلام ته راورسېدو. ټوله واقعه ورته بیان کړه چې په هغه خو دا چل شو، خط یې وشلولو. نبی علیه السلام وفرمایل وایي د کسرا ملک به ټوکړي کېږي. زما خط یې ټوکړي کو، د ده بادشاهي به څه کېږي، ټوکړي کېږي. کسرا بیا د یمن گورنر ته ولیکل، بازان نومو د هغه د یمن گورنر د مقرر کړی دی کسرا بادشاه. هغه ته یې خط ولیکلو چې 2 تکړه ځوانان ولېږئ حجاز ته. نبی علیه السلام پسې ولېږه چې هغه مونږ ته دا خط لیکلی دی، دا محمد د ګرفتار تړلی شوی لاس نیولې ما ته راولي. العیاذ بالله. پته به دې ولګي ته دا خبرې کې، اوس به دې پته ولګي. صبر وکړه. بازان گورنر فوراً 2 کسان تکړه سپایان هغې ته خط ورکو، د نبی علیه السلام په نوم یې ولیکلو او نبی علیه صلات وسلام ته ولېږل. دا 2 کسان چې بازان گورنر لیږلي او خط یې وله ورکړی د نبی علیه صلات وسلام مخې ته یې لیږلي چې د نبی علیه السلام مخې ته کله دا 2 سپایان راله په ټولو باندې رېږدېدار یې ولګېدو، دواړو باندې رېږدي او په رېږدېدلو لاسونو باندې د بازان گورنر خط نبی علیه صلات وسلام ته پیش کړو چې هغې کې لیکلي وو چې د کسرا باچا چې کوم دی هغه تا غواړي او ته ګرفتار کړی شوی دی، له ګرفتاري ورکړه راځه. دی ورته پکې لیکلي وو. نبی علیه السلام چې وکړه مسکی شو. دې 2 سپایانو له د اسلام دعوت ورکو، ورته ویل مسلمانان شئ تاسو دواړه ښه، او ورته ویل اوس ځای لاړ شئ، سبا راشئ. په بله ورځ دواړه حاضر شو د نبی علیه السلام خدمت کې. نبی علیه السلام ورته فرمایي وي بېګا شپه د کسرا زوی را لګېدلی دی شیربیه او خپل پلار بادشاه کسرا یې قتل کړی دی، وجلی دی، مردار کړی دی. دا 10 شپې د جمادی الاولی د 9 هجري تېر شوي. نبی علیه السلام وفرمایل بیا تاسو واپس لاړ شئ. او اوس هغه گورنر نه دی، بازان گورنر د یمن، هغه ته دا ټول حال بیان کوي او بازان ته مو وایه چې هغه زما دین ومني او ورته دا خبره وکړه چې زما دین اسلام او زما بادشاهي به انشاءالله تر اکه ځای پورې رسېږي چې تر کوم ځای پورې د کسرا بادشاهي رسېدلې. بازان چې دا واورېده هغه سپایانو ته وایي صاحبانو وایي دا خبرې د بادشاهانو نه معلومیږي، که دا خبر صحیح که نه په خدای قسم چې بېشکه دی نبی دی. د ده د خبرې تصدیق وشو. بازان د خپل خاندان د خپلو یارانو دوستانو ټولو ملګرو سره کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمانان شو.